خصوصیات اول فضیلت داغه دی الله جل جلاله فرمان دی انا انزلناه فی لیلة القدر په دې شپې کې مونږه دغه قرآن کریم نازل کړی دی. قرآن کریم نزول دغه دوه ځلې شوی دی. یو لوح محفوظ نه اول اسمان ته دغه په لیلة القدر په شپې باندې شوی دی. لوح محفوظ نه اول اسمان ته مکمل قرآن نزول دغه په لیلة القدر په شپې باندې شوی دی. دې ته په عربي کې ویلی شي انزال. او یو دی سکله اول اسمان بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مکې په مناسبت سره 23 کاله هغه بیا نزول شوی دی. دې ته ویلی شي تنزیل. دا خو اول خصوصیات دی. الله جل جلاله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر مونږه په دې شپه کې لیلة القدر په شپه کې دغه قرآن کریم عظیم کتاب نازل کړی دی. نو د لیلة القدر فضیلت دپاره دا هم کفي ده چې الله جل جلاله دومره مبارک کتاب په دې شپې باندې نازل شوی دی. بلې شپې باندې نزول نه شوی. دا خو یو خصوصیات شو. وما ادراک ما لیلة القدر اے مخاطبه تا ته څه پاده دی چې لیلة القدر څه شی دی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر دا د زرو د میاشتو نه هم بهتر دی. لیلة القدر د زرو د میاشتو نه هم څه شی دی؟ بهتر دی. یو کس په دې شپې کې عبادات وکړي یو بل کس لګی شي هغه د زر میاشتې عبادات وکړي. د زر میاشتې دغه یو کس د کوم لیلة القدر کې عبادات کړي دا ونه ډېر زیات غوره دی. دویم فضیلت دغه دی تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام. دریم فضیلت دریم خصوصیت دغه دی چې په دې شپې کې فرشتي نزول کوي. دغه شان جبریل علیه السلام دغه نزول کوي. هر کار خیر دغه په راوړلو سره ځمکې ته څه شی کوي؟ هغه نزول کوي. دغه شان حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمان دی لیلة القدر په شپې کې جبریل علیه السلام سره د جماعت هغه اسمان نه ځمکې ته نزول کوي. څوک څه هم په عبادات کې مشغول وي، هغه ولاړ وي، که هغه ناست وي، که هغه ذکر اذکار کې مشغول وي، هغه دپاره دغه دعاګانې غواړي، هغه دپاره دغه سلامونه کوي، سلامتیاوي په تا باندې د الله جل جلاله رحمتونه وي، تا باندې الله جل جلاله مغفرت هغه دعاګانې غواړي. بیا نو دریم فضیلت دغه شو چې جبریل علیه السلام سره د جماعت دغه ځمکې ته رسي. کوم کس هم کوم بني ادم هم هغه په عبادات کې مشغول وي نو هغه دپاره مغفرت دعاګانې غواړي، هغه دپاره رحمتونه ورباندې نزول کوي او هغه سره مصافحه هم کوي. سلام دغه کومه شپه دی دغه د سلامتیا والا دی، دغه شپه روحانه دی، دغه شپه رحمتونو والا دی، دغه شپه برکتونو والا دی. یا حتی مطلع الفجر. نو الله جل جلاله د یوې شبهې ازاله وکړه. هغه ازاله دغه دی چې بعض خلقو دغه ګمان و چې لیلة القدر صرف یو ساعت دی بس ډایرکټ بیا تیریږي، یو ساعت هغه لیلة القدر دی، هغه نه بعد بیا نشته. نو الله جل جلاله دې سره د دې ازاله وکړه. یا حتی مطلع الفجر دغه لیلة القدر دا به سبایی پورې وي. شپې نه به شروع شي مسخوتان نه تر اینډ سبایی پورې به دغه شپه دغه مبارکه شپه وي. اوس